फातिर सूरत फातिर के बागी के हम हाँ दा अल्लाह ताला द वहदानियत जिक्र और इस्बात त कुरान दा सूरत मक्की दे इब्तिदा द सना की द इस्बात कुरान और द रिसालत न की इस्बात कुरान और द रिसालत न की ख्याल करा लगा और द जी सूरत द दे फजाइल दी ख्याल कराला चे ढेर फजाइल दी और द दी नमून हम ढेर दी कसरत आसामी व दलालत की पसवान दे हाँ इज़्मत मुसम्मा बांधे चुनमून दे सूरत ढेर नज़ा सूरत दा ढेर मुअज़्ज़म कोशिश भी करना द दे सो लस नमूने दी ख्याल कराला यो नम द दे सदे सूरत यासीन यासीन दा यासीन पर हबशी लुगत के इंसान तवेलेश यासीन माना ए इंसान दा तर्जमा तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ए इंसान कोशिश भी आओ द्वयम नुम दे सूरत मुअम्मद कोशिश भी मुअम्मा देखिए आम खैरून दी पोशे पे करना हाँ सूरत मुअम्मा दानुम द तौरात नागस्त शेवे दे आओ बल नुम दे ख्याल करा लकना सूरत अज़ीमा ख्याल करा लकना सूरत अज़ीमा दादा अहादीस न दानु मगस्ते शवे दे सूरत अज़ीमा सलोरम नम दे सूरत दाफ़िआ सूरत दाफ़िआ यानी दे सर दिफा द सकीगी दो मुश्किलात व द अज़ाबुनो और पिंजम नम दे सूरत क़ातिमा सूरत क़ातिमा ख्याल करा लगा आओ शपगम नुम दे क़ल्बुल क़ुरआन दानु मरा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हाँ जिक्र करे क़ल्बुल क़ुरआन जगह चे पदी सूरत के हाँ अहकाम द तौहीद हम ढेर जिक्र शवी दी चागा मरकज दे पोशे द टोलो अमाल आओ उवम अजा द यासीन पमाना द ससर दे दा द अल्लाह नुम दे उवम कौल पके दा दे चे दा द अल्लाह नुम दे अतम हाँ दा द नबी अलैहिस्सलाम नुम दे आओ नहम हाँ देता सूरत शाफिया हम वेलेश सूरत शाफिया व तवेलेश ख्याल करा लगा आओ दा नहा नमूना जिक्र शो ख्याल करा ला नमूना दा डीर दी आप अजीब सूरत की हम बयान द इनामात दा अल्लाह ताला हाँ अहवाल द हशर और द नशर हाँ दा चिकम दे बयान शिवी दी हाँ पर मुकर्रर अल तरीक़े सर दा अल्लाह ताला जिक्र करी और दे फजीलत के माक़ल इब्न यासार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई हाँ चिदेता क़ल्बुल क़ुरआन वेलेशी हाँ जगह पदी की द एतक़ाद मसाइल हाँ दा पके ढेर जिक्र शुवी अयोबल हदीस की दलील फजीलत के राजी हाँ चिदा सूरत यासीन पमड़ो बाने तिलावत कवे हाँ यानी द जनकदन फवखी च पा ममड़ो बाने जनकदन सशी आसान शी और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए
چې څوک دا صورت لولي ها نو داغه حاجات الله تعالی پوره کوي. سشل فواید تفسیر جلالین هغه د سورۃ یاسین ذکر کړي. نو الله فرمایي یاسین الله پاک پویږي په معنا د دې حروف باندې خیال کړه لکنه. وس یاسین ها دا خدا دې سورۃ نوم هم ده کدا د انسان نوم شنه بیا به څنګه لیکي ها بیا به د یې سره د الف ولاړ کې ها نه پاره د فرق پوه شو به او کدا د صورت څه شي دا نوم د دې صورت شي نه بیا به الف چې کوم دی نه صحیح بیا به الف ها وسره نه ذکر کوي. والقران الحکیم ختم دي زما په قران حکیم باندې انک لمن المرسلین بشکته چې پیغمبره ته د استازو د استازو زمانہ ته مرسل الا صراط مستقیم تنزيل العزیز الرحیم نازل کړی دی الله تعالی دا سورت ها تنزيل العزیز دا تنزيل دی دا الله چې هغه غالب دی په مخلوق باندې او الرحیم رحم کوونکی دی. عزیز دی په کفارو او رحیم دی په مؤمنان. لتنذر قوما چې ته وایره په دې قران پاک سره هغه قوم لره ما انذر باهم چې نه دی رول شي پلرونه ده دی په هم غافلون په دوی غافل دي د آخرت نه. هغه قوم په وایره چې هغه د آخرت نه دی رول شي. لقد حق القول بشاکا ثابت شوه دی هغه حکم د عذاب علی اکثرین په اکثر کفار باندې په هم لا یمنون د ایمان نه راوړي. دا پیشنګوئی ده. ان جعلنا فی عناقهم مون پیدا کړی دی په سټونو د دې کې اغلالن زنجیرونه په آخرت کې به د دې په سټونو کې صحیح زنجیرونه په هي ال الاسخان پس دا زنجیرونه چې د دې چې دي ال الاسخان تر زنو پورې دا زنجیرونه به معلق وستا د دې زنو ته په هم مقمعون د دې سرونه بو چت شوی سرونه به د دې زنجیرونو په وجه صحیح دا به دنګ شوی به بره بختلی قم حویلی شي رفع دا شیطه پوشی بکنه. مقمحون معنی سو مرفوعون رؤوسهم وجعلنا من بین ایدیهم مون پیدا کړی د مخې د دینه صدنن دیوال د دې مشرکینو نه مخکې مون دیوال پیدا کړی دی چې هغه دیوال دی د سنه منی کوي د ایمان ومن خلفهم صدنا د ورستونه دیوال په هغه شی نه هم به مونږ را چاپېره کړي دي دی مونږ را ګیر کړي دي پس کې په دې کفر کې په هم لا یبصرون پس دوی حق نه ویني. وسواء علیهم برابر ده په دې باندې انذرهم کته یې دا مشرکان ام لم تنذرهم کنه یې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. مراد نه څه دي دغه کفار دي چې کوم په تقدیر کې دغه ایمان نشته دي. انما تنذر من اتبع ذکر بشکته یې د الله تعالی د عذابنا من هغه بندگان اتبع ذکر چې تابعدار وي د قران پاک وخشی الرحمن بالغیب یریږي د الله تعالی نه په غیب سره فبشر او زیر ورکه خلق ته بمغفرت و اجر کریم په مغفرت او اجر کریم سره په عزت کامل سره. ان نحن نحيي الموتى مونږه ژوند کو مړو لرا ونكتو ما قدموا مونږ لیکو هغه ما قدمو چې دی وړاندې کړی دي مړي به مونږه ژوند کو او چې کم اعمال دی کړی خیال کراله کنه کم اعمال کړي په ژوندۍ کې هغه مونږه لیکو واثارهم او دارنګي پس اعمال ورستي اعمال هغه مخکنی هم او ورستي هم لکه یو کافر د سینما جوړه کړی دا یو مجرم انسان د سینما جوړه کړی دا نور د ګناه لارې جوړې کړې دي د دې دغه آثار به مونږ لیکو. اګه نیک انسان دی خیال کراله به به مونږ ژوندې کو او د دې ما قدمو هغه هم لیکو او آثار د دې نقش قدم چې په دې پسې کم نیک اعمال کیږي هغه مونږ لیکو. خیال کراله څنګه چې حدیث کې راځي چې انسان مړ شي خو درې اعمال ژوندې وي پوه شو به حدیث دی وکل شی نار یو شی چې د اسوینا او مونږه شمار کړی دی په امام مبین په کتاب د لوح محفوظ کې هر یو عمل مونږه سره هغه دغه شمارلې وي په لوح محفوظ کې امام ستوي لوح محفوظ ته مبین معنا څه ښکارا.
وضرب لهم بیان کا اے حبیبا لهم د مشرکانو د مکې ته مثلا یو مثال لرا اصحاب القريه چې خاوندان د کلی دي هغه مثال د څه دی مثال د خاوندانو د کلی دغه څوک وي دا انطاکیه والو دا انطاکیه والو چې مخکې دی د عیسی علیه السلام مذهب قبول کړي خیال کړه د عیسی علیه السلام مذهب هغه قبول کړي او دا یو آباد خار خیال کړه خو حبیب النجار هغه پدې کې چې کم دین یو ترکان هغه چې کله د استاذي دې لغه تراله د انطاکیه ته او د عیسی علی السلام دغه دعوت چې کم دین ورکړ درې کسان په دې دعوت کې رااله خیال کړه علمي وخت دوته نه رااله د یو نوم صدیق او د بل نوم شلوم خیال کړه بیا چې داغي دعوت دی مسترد کو ندریه مسرا عیسی علی السلام بل راولېګه داغه نوم شمعون دی خیال کړه دا ابن عباس او کعب الاحبار شدا لیکلی دي خیال کړه چې دا درې والا بزرګانو او دا پیغمبران نو بلکې د پیغمبر استاد خیال کړه دا حبیب النجار چې د خو بت پرستو او دغه قوم هم بت پرستو کله چې دا دوه رسولان رااله او د خلق داغې نسو کو انکار وکړو او هغه چې کم دین وشړل دریم رسول ته الله تعالی راولېګو دې دغه درې وړونه تکذیب وکړو خیال کړه او خیال کړه دې درې وړه چې کم دین شهیدان او ځکه دې ته الله تعالی جنت وی چې کوم نه دا چختاره نو حبیب النجار رامن دکړل حبیب النجار په دې باندې ایمان راوړ دا سړی چون دا دسترګو نسو دې معذور وې دې چې کوم دینو دغه رسولانو ته وی چې ګورای د خدای بندګانو دا دغه رسولانو ته وی دا ما سترګې مې موضوع دغه دی وړاندې شوې دي کچېره تاسو زما د سترګې خې کړلې زبا چې کوم دین ایمان راوړم هغه ته نو وعده واغستله خیال کړه د وعده نو ورستو پسترګو تلاش کې خودل الله تعالی د سترګو بیناک ایمان باندې مشرف شو بیا راغه د خپل قوم ته ویا قوم تبعوا المرسلین اتبعوا نما قومه دا ډېر خلق دی د دې چې کم دینه د رسالت ومنه خیال کړه هغه چې کم دینه دیم د هغه دغه سره څه قتل کو نه دغه د شهادت هغه ذکر الله تعالی کوي وضرب لهم بیان کدیتا مثلا یو مثال د خاوندانو د کلی از جاء اهل مرسلون هر کله چې راغی دغه اصحاب ته استازي چې لمبي وخت دوه استازي راغلي اذا ارسلنا الیهم حسنین فکذبوهما فعززنا بثالث بیا موږ دی قوی کړل پس سره په دریم سره فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا دوی وتویل ما انتم الا بشر مثلنا تاسو خو زموږ په شان انسانان یې وما انزل الرحمن من شيء يردا تاسو خو پاک دروغ وایي پوه شئ به کنه ان انتم الا تكذبون قالوا دوی ویل ربنا يعلم رب زمونږ عالم دی ان الیکم لمرسلون بشک موږ تاسو ته استاد راغلیو وما علينا الا البلاغ المبين قالوا دوی ویل ان تطيرنا بكم موږ سپیرواله حاصل کو پتا تو سره یره چې تاسو راغلی نو قاصاله شروع شوی دی په دې علاقه تطیر ستو ویل شي سپیرواله لئن لم تنتهوا کتاسو من نشولې لنرجمنکم مونږ به څنګه کو تاسو لره په ګټو کې ولا مسنکم وبرشي تاسو ته منا عذاب علیم زمونږ د طرفنا عذاب علیم قالو دی ویل طائرکم تاسو سپیرواله شي معکم دا تاسو سره دی دا سپیرواله دا تاسو د عمل نتیجه ده ان ذکرتم آیا تاسو نصیحت قبول کو آیا تاسو ته نصیحت وکړلې شو بلنتم بلکې تاسو چې قوم مسرفون دا چې قوم یې چې تاسو تجاوز کوونکې د حدنا وجاء من اقصى المدينه راغه د منتها د دغه کلینا دا حبیب النجار چرته بارو سیدلو خیال کړه ډیر
حبیب النجار ابن اسماعیل وې دې بت پرست خو چونکې د معجزې ولیدلې بس دې په ایمان باندې څه شو مشرف شو رجل داسې سړی یسعى چې منډې والې قال ویل یا قوم زما منډې خو به خود والې سترګې سمې نه شولې چې سترګې سمې شولې نو بیا خو منډې والې سعی څه ته ویلی شي منډې ته قال یا قوم اتبعوا د ویل ای قوم زما تابعداري وکئ المرسلین د دې رسولانو اتبعوا تاسو تابعداري وکئ من دا غچا لا یسلکم اجرا چې نه غواړي تاسو نه بدلا وهم مهتدون حالان کې پخپل صالحان دي مهتدین دي په صحیح لار باندې قایم دي ومالیا سشوی دی مالر لا عبد چې عبادت نکوم الذي داغ الله پتورنی چې پیدا کړي ما خیال کړ څنګه د کمال پتورا کوم نه وای څومره د کمال چې کوم نه وعظ کوي د چې نه وای چې تاسو داغ الله عبادت وکړي چې تاسو پیدا کړی ځان باندې خبر راړي چې زبولې د الله خبرې نه منما زه پیدا کړي ما و الیه ترجعون عادت به تاسو ټول واپس ځای تاسو بم ځای زبم اتخذ من دونه آیا زونی سما چې وعده الله تعالی نه الہه نور خدایان نور خدایان لکه تاسو چې مشرکان دي ان یریدن الرحمن کایراده وکي ما تعالی تعالی بذرن په تکلیف سره خیال کړه کچری زړه د الله سره شریک وکما او الله ما ته اراده د سو کی د سزا را کولو کی لا تغنی عنی شفاعتهم بجبن کی مالرا سپارشت دی خدایان شیئا یوذر ولا ينقذون ان بمال حفاظت کی نبا ما بچ کی زسنا د عذاب د الله تعالی انی ذبیشک د چې ما اذن په دغه وخت کې کده شرک وکما لفی ضلال مبین ذب په گمراه ظاهر کې شما انی آمنت بربکم زما ایمان دې پرب تاسو باندې پس معون وایورای زما دا اعلان قبول کړي قیل اویل شباس خدای دوته پس معون وی هغه په ډو ناراض ته ونه کړله دغه ټو باران په شورو کو دمرا چې بس ختم قیل د تویل شو ادخل الجنه داخل ش جنت تا بس نساختلو سره القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار قبر خو یا جنت ته او یا سره جهنم دی کوشش وکړه نګورا قال يا ليت قومي دول افسوس ته چې قوم ما يعلمون دي علم بما دا خبر لي چې ما ته الله بخشش کو ارمان دې زما دې قوم ته پته لګېدلې چې ما ته الله بخشش کو ربي چې رب زما دې وجعلني او زي وګرځول من المكرمين د مکرمینونا زي مکرم او محترم او معزز وګرځول کرامت بعد الممات ثابت شکنه شو مولیان وای کرامت د اولیاء د مرګ نورستو نشته خو شبه چا د ته ویلي چې نشته دا خو یو آیات نه دی بشمار آیاتونه دي چې کرامت د اولیاء سره ثابت دی خو شبه وما انزلنا على قومه ابل غټ کرامت بچرته ګوري خو شبه کنه چې د اولیاء به حرمتي کوله نو وای ډبول ځای په ځای و ډبول خو شبه وما انزلنا على قومه مونږ نه د نازل کړي په قوم د باندې من بعد ورسو دنا من جند من السماء الاخر د طرفه د اسمان نه د په قوم نه مونږ الاخر نه راوستي چاغي اغي ولا عذاب ور کړی دي وما كنا منزلين ان مونږ نازلون کی دا عذاب بلکې ما څه چلو یو جبريل عليه السلام ته قدر اشاره وکړه چې چغه وخه په دې انتاکی باندې چې د ټولو زړونه وځي د ټولو زړونه وځي د انتاکی کې په لکونو خلقو په ټول په یو چغه د چا باندې د جبريل عليه السلام لکه د لوط عليه السلام قوم نه عادیان او سمودیان هغه په چغه مردي دا انتاکی ولهم په سبانه مردي په چغه ان كانت الا سويه واحده نو دا مگر چغه یوا پیداهم خامدون ناته پدوی پځای باندې پریوتی شو خمود څه ته ویلې شي چې سروټ کمړ شي او تشیرا پاتې شي یعنی دې څه شو پزماکه باندې چې کوم نه زارا شو یا حسرتن علی العباد اے چې کوم نه افسوسا خیال کړه
हाँ यानी या हसरतन उहज़ुरी ए अफसोस हाजिर शाल इबाद प हलाकत तचा बने लदे इबाद बांधे मायाती न बरात दीता मेरे रसूल ने दी आदत दाओ कि चरत बोला पैगम्बर रागे दी बेइस्तेहज़ा कोला न बरात लदीता मिन रसूल दे पैगम्बरना इल्ला कानु बिही अस्ताजुन मगर पाक पूरी बेइस्तेहज़ा कोला अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम आया न गुरी दा अंता किए वाला सुमरम खला कड़ी दे क़ब्लहुम या अलम यरौ की ज़मीर कुरैश तर आजे दे दा कुरैश न गुरी यवाज दगा अंता किए वाला न दी नूर बला कौम न मुंग खला कड़ी दी कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून ढेर खला कड़ी दी मुंग मक्के दी ना कौमुना अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन दगा कौमुना चिदी दी ता ला यरजिऊन वापस न राजी दगा कौमुना तो दुनिया न तली दी वापस न राजी व इन कुल्लु लम्मा अब यकीनन दा ठोल कौमुना चिदी जमीउल लदैना मुहज़रून दा ठोल बत मुंग सरा हाजिर शी इन कुल्लुन दा इन नाफिया देखा यानी मा कुल्लुन इल्ला जमीउल लदैना मुहज़रून दा इन नाफिया दे और लम्मा पाना माना द सरा दे माना द देता लम्मा इस्तिस्नाई वेले शी दा पमाना द इल्ला सरा दे पमाना द सरा निजी दा टोल मगर हाजिरीन दा जमीउल लदैना मुहज़रून दा टोल को पार बद मुंग सरा हाजिर करले शी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन खुदा करीम हाजिरीन टोल बांधे रहमत की गायबीन मुसलमानान बांधे रहमत की खुदा करीम दे कुरान पाक उलूम दे आमाल व अखलाक अल्लाह मुतनसीबा की दा शरार व शर न टोल महफूज की या अल्लाह हाजात ज़िंदगी द दुनिया द टोल खपल फضل व करम सर हासिल की अल्लाह करीम ज़मंगा मशरान नौजवानान कशरान टोल सालिहान मुत्तक़ियान के अल्लाह दा अहल क़बूर ज़मंगा चिकम मुसलमानान तली दी दागी कामिल मग़फ़िरत नसीब की अल्लाह ज़मंग टोल नाराज़ी से व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन خير الجزاء